نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، رمضان المبارک میاش روانه ده. رمضان پرا میم ضاد زبر سرا رمز وی سوزول یا سوزون کې، چونکه دا هم د مسلمان گناهونه ختموي، لکه څنګه چنور وی د هغې د حرارت او د ګرمایش په بنا باندې کاڼې هم ګرم وي او شګه هم ګرموي، دیوار هم ګرم وي او د هغې ګرمایش د وجې نه د انسان بدن سوځي. همدارنګې په دې میاشت کې چې څوک صحیح انداز کې عبادت وکړي او د دې میاشت حق وپیژني، نو همدارنګې د ده ګناهونه ختمیږي او نیکیانې زیاتیږي. او په دې میاشت کې د مسلمان سوچ او فکر آخرت طرف ته شي او دنیا سره تعلق ختم شي. عزتمندو، رمضان سره کله د مبارک لفظ استعمالیږي، مثال په طور باندې رمضان المبارک، نو مبارک میاشت د برکت والا، او دا میاشت هم د شریعت په نظر کې لوی د برکت والا میاشت ده. عزتمندو، کله کله دې سره د معظم لفظ هم استعمالیږي، رمضان المعظم. نو معظم مطلب دی د عزت والا، او شریعت په نظر کې دغه میاشت ډیره لوی د عزت والا ده. او زمونږ په اصطلاح کې کله رمضان سره شریف لفظ هم استعمالیږي. شریف مطلب دی د شرافت والا، او دا هم په ټولو میاشتو کې لوی د شرافت والا میاشت ده. عزتمندو، په دې میاشت کې اهمترین عبادتونه یو روژه ده، بل تراویح دی. نو تراویح کې قرآن لوستلی کېږي، او زمونږ مسلمانان رونه د دې په غرض سره تراویحو ته او بیا داسې ځای ته چې هلته په تراویحو کې مکمل قرآن لوستلی کېږي راځي. خو کله کله یو مسلمان مکمل غوږ قرآن طرف ته وي، خو په تراویحو کې هغه باندې خوب غالب شي، نو اوس په دې څه کوي؟ څه په ذریعې سره بدنه دا خوب لاړ شي؟ نو د هغې علاج دا دی چې دی د ځان سره تور مرچکې ساتي. نو د تراویحو نه مخکې دی هغه تور مرچکې خوري، د هغې په بنا باندې به انشاء الله تعالی د ده نه دا خوب وتښتي. او دا تحفه رمضان کې مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله تعالی هم دا لیکلی دي، ویل چې کوم کس لا په تراویحو کې خوب ورځي، نو د هغې علاج دا دی چې دی د ځان سره تور مرچکې ساتي، هغې په بنا باندې به د ده نه دا خوب وتښتي. او بل دا د بدن لپاره مفید هم دی، نقصان نه وررسوي، البته دا سور مرچکې دا نقصان ده دی. الله رب العزت دی رمضان المبارک کې مونږ ته صحیح انداز کې د عبادات و توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.